چې تاسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس د تحفظ دپاره دومره لویه قرباني وکړه. دویمه خبره تاسو یو سوال وکړو چې نن د تحفظ ختم نبوت څومره ضرورت دی. هغه ما د بیان کې تاسو ته ووایي چې د پاکستان چیف جسټس چې دا یو لوی سړی و، لیکن هغه هم په دې نو پوهیا چې دا کوم کتاب اجازت ورکوم چې په دې کې قادیانانو کم دجل او کم فریب کومه شیطاني کړې ده. دویمه خبره دا وه چې زموږ نوجوان نسل ما ته اوس یو ملګري ووایي یو نصیحت راته وکړه. نو ما هغه ته ویې مې بچې که صرف عقیده د وحدانیت د الله تعالی او عقیده د رسالت او د ختم نبوت زمونږ وي نو نور مونږ هغه مونځ کولی نه شو کوم مونځ چې صدیق اکبر به کولو او زما پیغمبر ویلي چې صلو کما رایتمونی وصلي، یا نه هغه روژه نه هغه زکات نه هغه حج زمونږ کیدی شي. خو زمونږ هغه مات ګوډ عبادات دي هغه کوو، خو دومره په خپل رب باندې دا یقین دی چې کیدی شي په عباداتو خو ځان ونه بخلی شو، نه راکې هغه اخلاص شته. خو د خپل محبوب پیغمبر چې هغه زما د الله هم محبوب دی او زما الله ورته په یاسین او په طه سره خطاب کړی دی، په یا ایها المزمل یا ایها المدثر سره یا ایها النبی یا ایها الرسول سره خطاب کړی دی. نو که د هغه پیغمبر د ناموس د تحفظ جنگ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت زیر سایه وکړو نو انشاءالله د نوجوان نسل که چېرې دا خپله ذمه داري وګرځوله الله به ورله زندګي هم ښایسته کړي، آخرت به هم ورله ښایسته کړي.